بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام نخمان سرازم عرفان خان حوزیم محمد فہیم. آخر ډیر انتظار نه بعد وفاقی حکومت یا د قومي اسمبلی سپیکر د کرونا سټریټجی یا د کرونا وایرس د بچ کېدو لپاره د قومي لایحه عمل مرتب کولو لپاره نن د پارلماني پارټۍ اجلاس راغوښتی او په هغې کې د اپوزیشن جماعتونو ته هم دعوت ورکړی شوی و چې د کرونا لپاره کوم راتلونکي سټریټجي جوړیږي منصوبه بندي کوي حکومت. په هغې کې د اپوزیشن جماعتونه هم خپله برخه واخلي او که د هغوی سره څه تجاویز وي څه سفارشات وي نو هغوی د حکومت سره خپل تجاویز خپلې مشورې شریکې کړي او یقینا حکومت بعد هغوی په دغه تجویز د هغې په سفارش باندې به هم عمل درآمد کوي. خو د اپوزیشن جماعتونو یو غړی هم د حکومت په دغه اجلاس کې شریک نشو د کمې وروسته ګیله چې بیا وفاقي وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب هم وکړله. آیا چې زموږ کوم قومي معاملات دي، قومي مسایل دي، قومي ایشوز دي، په هغې کې هم حکومت او اپوزیشن یو بل سره سیاست کوي او په دغه معامله یو بل ته کینی نه چې دغه قومي مسلو حل مشترکه طور باندې راوځي. فهیم صاحب ډېر افسوسناک چې کله دغه خبر راغله چې پارلماني کمیټې اجلاس راوختی شوی دی په کوم کې به چې حکومت او اپوزیشن ټول غړي هغوی ته دعوت ورکړی شوی چې تاسو راشئ او تاسو هم موږ سره کښېنئ او موږ هغه وکړو. ما په شروع کې یو ذکر وکړو چې د ډېر انتظار نه بعد یا د ډېر تاخیر نه بعد حکومت ته دا احساس شو چې هغوی دا اجلاس راوبللو. په کار دا و چې دا شروع کی وی چې کوم اولنۍ لهرو یا د چې کوم حالات جوړېدل د دې نه مخکې وو. بهرحال تاخیر وشو چې څه هم حکومت ته احساس وشو ډېر وروسته وشو. خو اپوزیشن هم څه ډېره ښه رویه خپله نه کړله چې هغوی نن دغه اجلاس ته رانغلل. موږ د قوم ته ډېر ښه پیغام ورکو. کومه خبره چې مولانا فضل الرحمن صاحب کړې وه د کوټه جلسه کې وزې ته نه پوزه پرې کوم او تران نتکې غواړې هغوی حکومت مني نه نو سره به کینی څنګه هغوی اخري حد ته راغلي دې وخت کې او څنګه چې هغوی وکړل چې موږ د پېښور نه پس به اوس یوې جلسې دپاره هم اجازت نه غواړو، موږ دغه حکومت نه منو، موږ د دوی نظام نه منو، نو هغې نه پس به هغه څنګه راځي او کینی. خبره دا ده چې حکومت تیر سراپاسه 2 کالو کې کومه طریقه کړې وه. هر یو اجلاس به چې کله کېده اپوزیشن جماعتونه به راغلل، عمران خان صاحب به د اجلاس نه پاسېده، خپله خبره به آنلاین وکړه، بیا به هغې نه پاسېده، د بل چا خبره به یې نه اورېده. قومي اسمبلی اجلاس کې هغه څومره شریک شوی دی نو دغې ایوان لا چې کوم د ایوان عزت و هغه پخپله د حکومت نه دی ورکړی. کمې خبرې چې حکومت په دغې فلور اف د هاوس باندې کوي ټولو نه هغه منکریږي، شاته کیږي او بیا هغې نه پس موږ دا وایو چې جی اپوزیشن حکومت سره یو ځای کینی نه، یو ځای روانیږي نه. اف ای ټي اف دپاره چې څومره قانون سازي وه، څومره خبرې اپوزیشن راوړې وې، ټولې حکومت سیټ ته کړې، یوه یې ونه منله او بیا یې دا خبرې کولې چې جی دا ټول غله دي او ټول یو ځای شوي زموږ خلاف او بیا د عوامو خلاف، عوامو دشمنان دي. خبره دا ده عرفان صاحب ته یو کس سره کښېنئ نو کم از کم تاسو خپله لهجه خو سمه کړئ که نه. د دغې حکومت وزیر اعظم نه والا یو کونسلره پورې هر یو کس صرف کنزل کوي، صرف بدې ردې وایي، بل ته سپکې وایي او بل سره د خبرو دپاره ځای پرېږدي نه او که ځای پرېږدي نو هغه پکې بیا چې کوم لږ غوندې کسان دي لکه پرویز خټک صاحب شو، شفقت محمود صاحب شو چې هغوی لږ سپیس پرېږدي او یو طریقې سره خپله خبره هم کوي خو بل کس لاو سپیس علي امین ګنډاپور صاحب شو، فیصل واوډا صاحب شو، بله کیټګري ده، مراد سعید صاحب شو، هغه پوره کیټګري بدله ده، علي زیدي صاحب شو، شهریار افریدي صاحب شو، شبلی فراز صاحب هم د لیسټ کې راغی. کابینه کې دا هغه خلک دي چې تاسو نومونه یاد کړل که نه چې یاره دا لږ سینس لري او دوی سره خلک سنسیبل خبرې کوي. بهرحال چې کله تاسو دغه سینس لرئ چې تاسو راځئ او تاسو وایئ چې موږ په تیرا کې د چرسو فیکټري لګو، د هغې نه به موږ د معیشت ډېر ښه شي. خو زه خبره کوم چې کوم شبلي فراز صاحب بیا د دغه اجلاس نه بعد څه خبرې کړي دي هغه فیکټري ونه لګېده، خلک د هغې پته مو چې ادې ولګي خو چې فیکټري ولګي بهرحال خلکو ته روزګار ورکړي. په ایشیا کې د ټولو نه غټه هغه وایي چې دغه ځای نه کاروبار وابسته دی او که فرض کړه موږ دغلته فیکټري ولګو. بهرحال دا د شهریار افریدي صاحب خپل کمنټس دي، دا د هغه خپله وینا ده. خو موږ غواړو چې شبلي فراز صاحب د دغه اجلاس نه بعد د میډیا ته خبرې کړي دي او د اپوزیشن کم خلک نو راغلي په هغې عقله باندې حکومت څه د تحفظاتو اظهار کړی دی. شبلي فراز صاحب ورو بڑی بدقسمتی ہے کہ اپوزیشن نے ایک بار پھر اپنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا اور اس میٹنگ میں شرکت نہ کر کے انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ نہ ان کو پارلیمنٹ پہ اعتبار ہے، نہ وہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، دعوے ان کے جمہوریت کے ہوتے ہیں. لیکن ایسی صورتحال میں جو کہ ایک
ملک سے تعلق رکھتی ہے, یہاں کے ملک کے مستقبل سے تعلق رکھتی ہے, اکانومی سے تعلق رکھتی ہے, جانوں سے تعلق رکھتی ہے, اس کا بائیکاٹ کر کے انہوں نے ایک بہت ہی غلط فیصلہ کیا ہے. ہماری حکومت کی یہ کوشش ہے, رہی ہے اور رہے گی کہ کسی طرح سے بھی وہ ایکٹیویٹیز, وہ مصروفیات جو کہ معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے بغیر ہوتی ہیں, ان پہ پابندی لگائی جائے. فریم صاحب هغه چې زمونږ کوم ګامونه دي یا زمونږ کومې سرګرمیانې دي یا کوم مونږ سټریټیجي منصوبه بندي جوړو هغه به زمونږ رواني. تاسو د پارلیمنت خبره وکړله, دغه پارلیمنت ته په کال 2014 کې دغه تحریک انصاف جعلي ویلو. هغه چې دا جعلي پارلیمنت دی او دغه پارلیمنت کې زه نه کینم. هغه بله خبره ده چې دغه پارلیمنت نه په هغه وخت کې دغه خلکو تنخواګانې او مراعات اخیستې دي کوم چې دوی دی وخت کې چې کوم مسلم لیگ نون خلک دغه ته یا د جمعیت العلماء اسلام خلک هغه ته جعلي پارلیمنت وایي. بهرحال ټولو یو رای نه ده. د هغې باوجود هغه خلک د هغې نه د میاشتې پوره تنخواګانې اخلي, پوره TADA اخلي. یو ډېر ښه ما کمنټس کتل چې کوم صارفین دي د سوشل میډیا, اکثر په هغې کې ډېر ښه کمنټس راشي. چې کوم زموږ یو بل سیګمنټ روان دی پکې موږ هغې کې تفصیلي خبره کوو. هغوی چې تاسو هر څه بند کوئ, سکولونه بندوي, کاروبارونه بندوي, څه هم کوي, تاسو هغه هر څه بند کوي, خو تاسو د پرایم منسټر نه واخله د یو لاندې لیول کس پورې د ملازم پورې تاسو د هغوی د میاشتې تنخواګانې هم بندې کوي او هغه په نور کارونو کې استعمال کوي. دا د هغه ذاتي یو رای وه چې کوم هغه ورکړی و چې تاسو خو هر څه موږ ته کاروبارونه بندوئ او تاسو دا کوئ, نو تاسو دا کار هم کولی شئ که تاسو وغواړئ. بهرحال خو یو پیغام موږ کله هم قوم ته دا ورنکړو چې زموږ سیاسي جماعتونه په ډېرو زیاتو څیزونو باندې هغه اګري کېدی هم شي, هغه کېناستی شي او داسې دومره ګرانه خبره نه ده. د هغې یو مثال چې کوم دغلته یو سانحه مخې ته راغلې وه د APS, او بیا هلته ټول سیاسي جماعتونه عسکري قیادت راغی او هغوی کېناستل او هغوی یو 20 نقطو باندې اتفاق وکړو د نیشنل ایکشن پلان په صورت کې. سوال دا دی چې کوم خبره وه معاشي په ډېرو څیزونو باندې خو موږ ذکر کوو د چارټر اف ډیموکراسي ساین شوی وه, بالکل میثاق جمهوریت ساین شوی په کال 2015-2016 کې چې کله بېنظیر بوټو بیبي او نواز شریف صاحب وو. هغه چارټر اف ډیموکراسي په ډېرو څیزونو باندې اتفاق وشو, خو په ډېرو څیزونو په هغې کې اتفاق ونه شو او د هغې اولنۍ نقطه باندې اتفاق ځکه نه شوی چې کوم د انتخاباتو نه د بایکاټ خبره وه د کال 2008 هغې کې بیا پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون رالل هغې هغه چې کوم په خپله باندې یو چارټر یو معاهده ساین کړې وه د هغې په خپله باندې خلاف ورزي وکړله. تحریک انصاف او جماعت اسلامي واحد دغه دوه جماعتونه وو چې هغې په خپل سټینډ باندې ولاړو, موقف باندې کلک ولاړو. دې حکومت کې هم خبره شوې وه چې موږ یو چارټر اف اکانومي د معیشت د بهترۍ دپاره موږ یو هغه ساین کوو. چا هم د هغې سره اتفاق ونه کړو. دغه خبره په اپوزیشن لیډر په قومي اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ نون شهباز شریف صاحب کړې وه, خو د هغه ورېرې د نواز شریف صاحب لور مریم نواز بیبي دغه چارټر اف اکانومي چې کومه تجویز پیش کړی د خپل تره هغه په خپله هغې مسترد کو او نه حکومت د طرف نه په هغې عقله باندې څه کوششونه وشو. چارټر اف اکانومي فهیم صاحب او د هغې مقصد دا و چې موږ لانګ ټرم پلانینګ وکړو, موږ داسې منصوبه بندي وکړو که فرض که حکومت بدلیږي هم خو هغه منصوبه بندي به روان وي. هغه هم اتفاق ونه شو. زه هغه اخري خپلې خبرې له راځم. موږ خو ډېر لرې سوچونه کول چې 10 کاله بعد او موږ یو دغه شانته اتفاق رای وشي او موږ یو معاهده وکړو. دلته خو د ورځې چې کوم اجلاس راوختلی کېږي په هغې کې حکومت او اپوزیشن د یو بل مخونو کتلو ته تیار نه دي. هغه اختلاف دومره رسېدلی دی چې دغه یو سنګینه مسله که مخې ته راغلې ده په هغې کې دا د یو بل خبرو ته یا تجاوز ورکولو ته تیار نه دي. نو آیا چې موږ بیا د ملک د معیشت, موږ د ډیموکراسي د جمهوریت او د هغې د بهترۍ خبره کوو, نو هغې کې به بیا زموږ څومره اتفاق راشي. ټولې هسې خبرې دي. تېرو وختونو کې هم د انتخابي اصلاحاتو خبره کېدلې, همدغه تحریک انصاف و چې د حکومت کمیټۍ کې به نه کېناستو. نن دغه اپوزیشن دی چې هغه د حکومت کمیټۍ ته نه ځي که هغوی دعوت ورکړی. عرفان صاحب خبر څه ده چې حکومت دا وایي چې اپوزیشن را نغی, مونږه اپوزیشن ته وی راشه مونږ سره کېنئ, د خلکو دپاره کېنئ, ملک دپاره کېنئ, د زمونږه د ملک سالمیت دپاره راشه مونږ سره کېنئ. او چې هغوی کېناستل نو د حکومتي چې څومره هم غړي دي هغوی نیمه ګنټه هم صبر ونه که او چې څنګه بهر راووتل نو بیا پریس کانفرنس کې همغه لهجه همغه ژبې
څه خبرې وشوې چې موږ به اوس نورې پابندیانې هم سختو د اپوزیشن خلاف او موږ به اوس د کوم ځای کې هم جلسه کېږي د هغې منتظمینو خلاف او د هغې سیاسي قایدینو خلاف به مونږ اف آی آر درج کوو لکه تاسو اوس یو خواته خبره کوئ چې هغوی راشي او مونږ سره کینی او تاسو خبره کوئ چې مونږ به تاسو خلاف اف آی آر کوو مقدمې به کوو لکه دمکیانې ورکوئ تاسو په طریقه خبره وکړئ تاسو دواړه سیاست کوي که نه نو بیا خو دواړه یو شی شو دا خو موږ نشو ویلی چې بیا حکومت ځان ته وایي چې مونږ خو ډېر زیات د خلکو خیرخوا یو او اپوزیشن د د عوامو دشمن ده. پیپلز پارټۍ خبره کوو یا د مسلم لیګ نون خبره کوو چې کوم غټ جماعتونه دي او په وفاق کې هغه متبادل په طور باندې راتلی شي او دغه امکان هم د دغه دواړو جماعتونو زیات دی هغې مخکې هم په حکومتونو کې پاتې شوي ده هغه اتحادي په طور باندې راتلی شي اتحادي په طور باندې راتلی شي خو خبره دا ده چې کله حکومت د طرف نه هغوی ته دعوت ورکړی شوی دی نو دغه غټو جماعتونه سیاسي جماعتونه چې هغه په حکومتونو کې پاتې شوي دي سبا لکه فرض که دغه الزام راځي نو په هغې کې به اپوزیشن جماعتونه هم شریک وي چې کومه حکومت سټراټیجي جوړوي کومه منصوبه بندي جوړوي یا چې کوم ښکاري چې دغه وایرس کوم خور شوی دی په هغې باندې قابو موندل د حکومت په وس کې نه ده نه زموږ سیسټم هغومره دی فعال دی چې هر ځای کې د هیلث سیسټم چې نو هغه فیل شوی دی هغه ناکامه شوی دی یا زموږ ایجوکیشن سیسټم دی نظام دی نو هغه هم لګیا دی خرابېږي اپوزیشن به کله هم دا نه غواړي او که اپوزیشن فرض که د حکومت سره په دې خبره کې شریک شي نو سبا به بیا هغوی سیاسي پوینټ سکورینګ په کومو خبرو کوي آیا هغوی سره سیاست دپاره څه پاتې شو ځکه هغه د حکومت سره په دې اجلاس کې نه شریک کېږي چې که فرض که حکومت څه قسمه فیصلې هم کوي دا به د هغوی یوازې په سر باندې وي یا چې دې وخت کې هغوی سره کوم اتحادي جماعتونه دي د ایم کیو ایم په صورت کې د مسلم لیګ قاف په صورت کې نو دغه ټوله ذمهداري به بیا د هغوی راځي اپوزیشن به د دې سره یو شیخ رشید سے پورا پارٹی دا ارمان سے the one and only پورا پارٹی ته سوال دې کې بیا دا کېږي چې کوم اپوزیشن جماعتونه دي هغه دغه الزام په خپل سر باندې نه اخیستل غواړي هغوی به د حکومت په ګورننس باندې هغوی به د حکومت په سټراټیجي باندې هغوی به د حکومت په پلانینګ باندې بیا سبا بلورس خامخا ټکونه کوي هغوی به دا هم وایي چې د دې د وجې نه معیشت ته نقصان ورسوي ځکه چې د حکومت پالیسیانې هغه ټیک نه وي ځکه د پارلماني پارټۍ اجلاس راځو خو دا هم کېدی شو چې پرایم منسټر عمران خان صاحب ته دا قدم وړاندې کول پکار دي دا قدم پرایم منسټر عمران خان صاحب ته اخیستل پکار پکار وا چې دا ټول چیزونه کړي تېرو وختونو کې که موږ ذکر کوو د بار بار موږ د هغه د سیاسي بصیرت که موږ ذکر کوو نو هغه د یو کوالټي وه چې داسې څه معامله به راغله نو هغې کې به آصف علي زرداري صاحب په خپله خلکو سره رابطې کولې هغه سره کسان هم داسې وو پارټۍ کې دننه چې هغوی له به هغه سمه مشوره ورکوله اوس هغې کې صرف هغه پکې یوازې ذموار نه دی عمران خان صاحب ټیک ته مشر دی د هغه خپل یو ویژن دی خبره کول غواړي هغه چې څه وایي بالکل ټیک وایي د کې شک نشته دی چې دغه د پارټۍ سټینډ دی او هغه کوي تاسو سره په هر جماعت کې که موږ پیپلز پارټي ګورو که پی ټي آی ګورو یا پی ایم ایل این ګورو هر جماعت کې داسې یو ګروپ وي چې هغې کوشش دا وي چې هغه ځان نه خپه ملګري ځان سره یو ځای کړي هغه ځي اپوزیشن سره هم کینی لکه ټیک ته یو څو کسان راشه اپوزیشن ته بدله دووایه خو یو څو کسان داسې هم پکاري چې هغه اپوزیشن سره ناسته وي یو بل سره د هغوی سترګې لګي هغه خبره وکړي چې تاسو د حکومت څه نه څه خبرې پای باندې منلی شئ خو چې کله هغوی لاړ شي هغوی میټینګونو کې خبرې کمیټ کړي هغوی سره واده وکړي او چې بهر روزي نو بیا هر څه د هغې الټوي نو بیا دا هم لږ خوند نه کوي چې تاسو د هغې خلکو هغه خبره پوره نه کوي تاسو کتل چې پیپلز پارټي او پی ایم ایل این د یو بل سخت مخالف وو 2008 نه 13 پورې یو بل دوی کنزل وینا هم کړي دي خو بیا هم هغه وخت کې پیپلز پارټۍ څخه کسان ناست وو چې هغوی لاړل او پی ایم ایل این رضا کړه چې هغوی لاړل مونږ بیا ان ایف سی ایوارډ هم وکړه او مونږ په متفقه طور باندې 18 امینډمنټ هم راوړو چې تر اوسه پورې پوره پاکستان تاریخ کې د 73 آئین نه پس ټولنه غټ ګام همدغه پورته کړی دی دغه جمهوري حکومت دا همغه 15 کالو کې شوی دی بیا مونږ کتل چې هغې نه پس د پی ایم ایل این ټایم راغی او پی ایم ایل این په ټایم کې دغه حکومت د خیبر پختونخوا حکومت اپوزیشن حکومت عمران خان صاحب درې غټ لانګ مارچ دغه اسلام آباد ته وکړې لاک ډاون یې وکړې ازادي مارچ یې وکړه خو د هغې باوجود پی ایم ایل این او پی ټي آی به خپلو کې کېناستل خټک صاحب به ته اجلاسونو کې به هم شریک کېده صوبې له بیا خپل حق هم راوړو او ای به غلا حق ورکاو هم نو لکه تاسو یو ځای کې ټیک ته اګریسیو سټانس واخلی خو لکه بل خواته هغه بیلنسینګ لپاره هم کس پکار وي او هغه صرف دې لپاره پکاري چې تاسو هغه فیصلې وکړئ کوم چې د خلکو خیر ښېګړې لپاره وایي چې اختیار حکومت سره دی او هغوی چې کومه فیصله هم کوي د هغې اثر په ولس باندې لګي تاسو ځان سره اپوزیشن یو ځای روان کې پالیسي کار چې دی پالیسي دا د حکومت کار دی چې هغه څه پالیسي راوړي څه جوړي او کومې طریقې سره هغه امپلیمنټ کوي دا د هغه کار دی اپوزیشن څنګه طریقو سره هغه ځان سره یو ځای کوي تاسو ته ما د تېر یو کس نو مثال درکو او آیا که وغواړي نو هغه کېدی شي او دغه مثالونه زموږ په صوبه کې هم موجود دي چې کله مخکې داسې پهل نه دی شوی بهرحال خو خټک صاحب 15 کاله آوټسټینډینګ وو ځان سره اپوزیشن یو ځای کولو هغه بله خبره ده دغه 15 کالو بیا هم دغه اسمبلی کې موږ کتلې وه چې یو ډېر اوږده جګړه راغله د سپیکر
صوبایي اسمبلی او د اپوزیشن لیډر او پوره د اپوزیشن بالکل موږ دا هم وکتل چې هغه اپوزیشن په خپل حکمت عملی سره هغه په خپل سیاسي تجربه لحاظ سره هغه سپیکر صاحب په دې خبره مجبور کو چې هغه اپوزیشن کور ته لاړ شي او هغه سره کینی. بهرحال کدا شانت څنګه پورته کیږي نو کې نه پسند حل لیکنه تیر ځله هنګ پارلیمنتو درې جمعتونه یو ځای خو خټک صاحب کوم طریقې سره اپوزیشن هم تقسیم کو ځای روان کړو د هغه سیاسي بصیرت یا کدا هغه سیاسي چې کوم سوچ نو هغه ډیر زیات لري بوره دی هغه ډیر زیات تیز دی بالکل او ولس فائدہ پکې دمه طرف ته ولس فائدہ وداغه اپاټو سټریټجی کې ولس کوم حکومت کې د ولس فائدہ نه ټول جمهوریت حکومتونه چې راځي یا ډیکټیټر صاحب راځي نو دا ټول کې د ولس فائدې د پر راځي. خو نن کیپټن صفدر صاحب یو ټویټ کړی دی او زما هیڅ قسمه دا رائے نه ده چې زه یو پارټي په نخښه کوم یا زه چا طرف ته اشاره کوم. زه صرف هغه خبر وکوم او که تاسو ډیر شوق کیږي نو تاسو پروګرام نه بعد بیا هغه د کیپټن صفدر صاحب ټویټ وګورئ. هغه صرف دا ذکر کړی دی خطا سو کتلې دی. هغه دا ویلي دی چې یو کس یې نو هغه ولا پارټي جوړ کړله, دویم کس چې دی نو هغه ولا خلک راوستل پارټي کې شامل کړل, دریم کس چې دی نو هغه ولا درنه ورکړله او څلورم کس چې دی نو هغه ولا حکومت ورکو. نو که تاسو شوق کیږي تاسو دا ټویټ کیپټن صاحب اوس هم خپل نوم سره کیپټن لیکي او ریټایرډ لیکي صفدر صاحب دا غیر اعتراض دی نو بس بیا خپل ماشه لري کی. بهرحال په صاحب وخت شوی دی ولې شان دمه یو د ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او هماغه وشو کوم چې نن تقریبا 3 ورځې وړاندې فیصله شوې وه. سبا نه به ټول خیبر پښتونخوا کې تعلیمي ادارې د ماشومانو دپاره به بندې وي, تدریسي عمله به راځي, هېڅ قسمه امتحانات به نه کیږي په یونیورسټیانو کې, په کالجونو کې او سکولونو کې او تقریبا یو میاشت پورې به دغه کلاسونه آنلاین وي. سکولونو کې به ماشومان هفته کې یو ورځ راځي, هغوی ته به د کور دپاره کار میلاویږي او بیا به هغې نه پس چې کله زمونږ 24 یا 23 دسمبر راځي, کله هفته ختمیږي نو هغې نه پس به د کرسمس او بیا نیو ایئر او ورسره د یخنیانې چې کوم بړادین چوټیانې دي هغه به کیږي. بیا به د 10 یا 11 جنوري باندې به د متعلق فیصله کیږي چې آیا دغه تعلیمي ادارې به مخکې کولاویږي یا چوټیانې به جاری وي. عرفان صاحب دا فیصله خو وشوه, نوټیفیکیشن هم جاری شوې, د ایلیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن هم خپل اعلامیه جاری کړه او هایر ایجوکیشن هم خپله اعلامیه جاری کړه. خو دې حوالې سره نن میډیا سره خبرې وکړې صوبایي وزیر تعلیم شهرام خان ترکی صاحب, هغوی څه وینا وه چې لږ مونږ هغه واورو نو بیا مونږ په دې باندې بحث وکړو. ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ سارے ایس او پی, سارے موجودہ کرونا کے کیس اور ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے, لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم بھی ساتھ چلتی رہے. اس حوالے سے ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ بچے جو ہیں ہر کلاس, ہر بچہ ہفتے میں 1 دن سکول آئے گا اور 1 کلاس آئے گی سکول ہفتے میں 1 دن, اور ان کو وہ جو ہوم ورک دیا جائے گا اس کے بارے میں ٹیچرز ان سے بات کریں گے اور ان کی اگر کوئی مسائل ہوں گے اس کو وہ اپڈیٹ کریں گے. اگلے ہفتے کے لیے ان کو ہوم ورک دیا جائے گا اور پھر ان کو واپس گھر بھیج دیا جائے گا. ہفتے کے لیے وہ گھر پہ بیٹھ کے پڑھائی کریں گے. یہ پروسیس ہر کلاس کے لیے ویکلی چلتا رہے گا تاکہ ایک تو اسکولوں میں رش نہ بنے, ایس او پیز کو فالو کیا جائے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا مطلب ہماری پرائیورٹی ہے بچوں کی ہیلتھ اور ٹیچر کی اسٹاف کی اور ان کی سیفٹی ہماری پرائیورٹی نمبر 1 ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے خیبر پختونخوا کی حکومت یہ پلان کر رہی ہے کہ ہوم لرننگ ویکلی ہوگی اور ہفتے میں 1 دن جو ہے بچہ اسکول آئے گا 1 دفعہ. مطلب یہ کہ پرائیویٹ پبلک دونوں پہ یہ لاگو ہوگا, 1 سے زیادہ دفعہ وہ اسکول ان کو نہیں بلائیں گے تاکہ رش نہ بنے اور 1 کلاس اسکول آئے گی. یہ سمجھنا انتہائی امپورٹنٹ ہے. هفته کې به یو ورځ ماشومان سکول ته راځي. عرفان صاحب 2 تپوسونه. پهله خبره چې کوم بار بار شهرام ترکی صاحب هم کوله, ماشومان به سکول ته یو ورځ راځي, دا پرایویټ دپاره هم دي, سکولونه بند دي, دا پرایویټ دپاره هم دي. مونږ فیصله وکړه دا پرایویټ دپاره هم دي, لکه اوسه پورې دوی د میډیا په ذریعه پرایویټ سکول ته دا وایي چې مونږ دغه فیصله کړې ده. آیا هغوی اعتماد کې اخیستې شوي دي؟ او بل چې کوم نن هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ هم نوټیفیکیشن وکړو, نو هغوی هم ولیکل چې پرایویټ یونیورسټیانې او کالجونه به هم امتحان نه اخلي, هغوی به هم خپلې ادارې بندوي. دا پرایویټ ایجوکیشن انسټیټیوټ آیا دا چېرته د بل ملک نه کنټرول کیږي
مونږ سره رابطه نه کیږي چې موږ ځان سره کینو هغوی سره خبره وکړو د هغوی وورو اخر ولې مونږ دا پرایویټ ځان نه بالکل بیل کړي دي او همیشه څنګه چې زمونږ دغه تاجر برادري دا دقسې مونږ دا هم یو مافیا په طور باندې اخلو او همیشه مونږ په زور پای باندې فیصلې مسلط کوو. فهم صاحب تاسو ته مخکې هم ویلو زه نن دا خبره دوباره کوم چې حکومت په داسې قسمه فیصلو کې یا د کووډ 19 حوالې سره چې کوم اس او پیز خبره کوي یا د تعلیمي ادارو د کولاوېدو د بندېدو خبره کوي نو هغه کې هغه خپل کنفیوز دی هغه په خپل باندې اوس پورې په دې خبره باندې نه دی کلیر چې موږ څه کول پکار دی موږ چې کوم فیصلې وکړو نو آیا دا ټیک دی که دا ټیک نه دی دا یو مثال تاسو ته درکړم. ورځ دوه مخکې د وفاقي وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب په مشرۍ کې اجلاس وشو په هغه کې صوبایي وزرای تعلیم هم شرکت کړو د هغې چې کومه فیصله مخې ته راغله چې په 26 نومبر باندې یعنی سبا له به ټول تعلیمي ادارې بندو. زموږ پېښور یونیورسټۍ نه بیان مخې ته راغی چې زموږ کوم امتحانات روان دي دا موږ اخلو چې کوم زموږ آلریډي شیډول جاری شوی دی. لږه شیبه وړاندې 15 منټه مخکې د دغه یونیورسټۍ طرف نه خبر راغی باقاعده نوټیفیکیشن وکړو چې څومره ایگزامز به هغوی اخیستل هغه ټول کینسل شو او اعلان د بعد ډیټ به بیا موږ بعد کې کوو چې کله هم راځي. بهرحال نو دې نه تاسو اندازه واخلئ چې کله هلته په وفاقي سطح باندې یا ستاسو صوبایي وزیر تعلیم یا د هایر ایجوکیشن منسټر د دې ټولو څیزونو په لوپ کې وي او هغه د دې ټولو څیزونو نه خبر وي هغه خبره هغه اعلان تاسو وکړئ وفاقي سطح باندې دا اعلان وکړي دلته یونیورسټي د چا زیر تنظیم ده او آیا د هغه وفاقي اعلان نه بعد دلته دوی خپل اعلان جاری کو چې نه ایگزامز روان دي موږ خو دا نشو کینسل کولی. سوال دا دی چې د ایگزام څوک په حال کې ورکوي نو هلته خو به هم خلک ناست وي هلته خو به هم بیا ګڼه جوړیږي بیا یو ورځ مخکې یا یو شپه مخکې لږ ټایم مخکې د هغې نوټیفیکیشن وشو فیصله وشوه چې نه موږ ایگزامز نه اخلو نو دې نه ظاهرېږي دا چې د دوی خپلو کې کوارډینیشن نشته دا کنفیوز دي دا کوارډینیشن نشته کنې کوی نو په هغه ورځ باندې به دا فیصله شوی وی دا صورتحال به واضحه شوی وی اوس هم ډېر زیات خلکو ته کلیر نه دي. اوس آیا د میډیا په ذریعه باندې تاسو دا خلکو کو یا مختلف واتس اپ ګروپونو کې دا تاسو کو یا سوشل میډیا باندې تاسو کو آیا کوم خلکو چې الریډي دې ته کار کړی دی یا کوم خلک سباله په دې نیت باندې راځي چې او سباله زموږ پیپر دی اوس بس هم ډېر خلک خو دې خبر نه دي ضروري نه چې هر څوک میډیا ته او ټي وي ته ناست دي هر څوک واتس اپ ګروپ سره هغه خبر شي چې ایگزامز کینسل بعض اوقات هغه دا چې دا کلیشي فیک وي منی ډېر کسان سوال دا دی چې آیا دا قسمه فیصلې کیږي نو هغه نه دي که فرض کا په دغه شانتي یو ذمہ دار فورم باندې یو ذمہ دار شخصیت منسټر صاحب پریس کانفرنس کولو او هغه کې په وخت باندې دا فیصله شوی دا اناونس شوی وي خلکو ته هم پته لګېدلې وي اوس موست سباله پیپر دی او د شپې نه وخت تاسو وایي چې موږ هغه کینسل کو. بهرحال دغه هغوی په خپل په دغه معاملات باندې یو کمیټي هم جوړ کړه ایچ سی هغه کې زموږ د خیبر پختونخوا نه د پېښور یونیورسټۍ وی سی شامل دي دغه د سند نه هم شته دی د بلوچستان نه د پنجاب نه اسلام آباد نه کشمیر نه کسان اغوستی شوي شپږ کسان دي کمیټۍ کې اوس دا کمیټي به د چا انډر کار کوي لکه ایچ ای سی به ځان له کمیټي جوړوي د صوبایي حکومت به ځان له ټاسک فورس وي د این سی او سی به ځان له کار چلیږي لکه دا تاسو کوم خبره کوارډینیشن والا چې نورې کمیټۍ جوړیږي کار خو نورم خورېږي خپل کړلینګ جوړیږي نه. فهم صاحب دا خبره هم د سوال دا دی چې دا کمیټي کوم سفارشات جوړوي دا دي کوم ریکمنډیشنز وي دا به چا ته مخکې لیږي آیا دا به ایچ ای سی ته لیږي هایر ایجوکیشن کمیشن ته ایچ ای سی ته لیږي نو آیا دغه چې کوم ریکمنډیشنز وي یا کوم هغوی ګایډ لاینز جاری کوي نو اب صرف د هایر ایجوکیشن دپاره وي هغه به صرف د یونیورسټیز دپاره وي کالجز به بیا چېرته لاړ شي هایر سیکنډري سکولز به چېرته لاړ شي هائی سکول جو پرایمري ایجوکیشن به چېرته لاړ شي. سوال دا دی چې هغه ورځ هم خبره کېدله چې د خیبر پختونخوا حکومت په زموږ چې کوم پرایمري تعلیمي ادارې دي او د سرکار پرایمري تعلیمي ادارې دي په هغه کې څومره سټوډنټس سبق وایي په هغې باندې په یو سټوډنټ باندې په کال کې حکومت 18,000 روپۍ خرچه کوي تاسو ویلی شئ آلموسټ 1500 روپۍ پر منت په یو سټوډنټ باندې د سرکار خرچه راځي او که دا موږ بیا هائی سکول ته ګورو هایر سیکنډري ته هائی سکول ته ګورو نو په هغې باندې 56,000 روپۍ په یو سټوډنټ باندې د سرکار خرچه راځي. سوال دا دی چې موږ دومره بجټ دغه طرف ته ورکوو د هغې باوجود زموږ دغه سټریټجي وي د هغې باوجود زموږ دغه منصوبه بندي وي د هغې باوجود چې په دې کال کې موږ شپږ اووه میاشتې آلموسټ اوسه پورې چې کوم راځي چوټیانې وکړې زموږ تعلیمي کال څومره پاتې شو او آیا په هفته کې چې یو ورځ ماشومان ځي کوم حالات جوړ دي بهرحال تعلیمي کال خو هغوی جاری ونه ساتلو بیا چې کوم پرایمري ایجوکیشن دی هغې کې د کلاس 3 نه 4 ته یا د 4 نه 5 ته څوک پروموټ کېږي نو هغه دومره ایشو به نه وي دومره غټه مسله به نه وي خو
که د کلاس 9 نه 10 ته او یا د کلاس 10 نه څوک پروموټ کیږي فرست ایئر ته یا د سیکنډ ایئر نه پروموټ کیږي تھرډ ایئر ته، نو چې تا په ټول کال کې د سیکنډ ایئر کورس نه ویلې، تا چې په ټول کال کې د 10th کلاس کورس نه ویلې او تاسو بیا فرست ایئر ته لاړ شئ او تاسو ساينس سبجیکټس اخلئ، تاسو نور هغه سبجیکټس اخلئ، د انجینرینګ سبجیکټس اخلئ، نو آیا هغه ته بیا د کم ځای پته وي؟ آیا آنلاین کلاسز کوم موږ بار بار ذکر کوو، نن دغه نه تاسو مو شو چې په خیبر پښتونخوا کې یا په ډیرو ځایونو کې خو دغه ممکن نه د آنلاین کلاسز، نو تاسو بس کوئ، نو دغه جواب داو چې کوم ځای کې ممکن ده نو هغه ځای کې به آنلاین کلاسز وي، چې کوم ځای کې ممکن نه ده د هغې نه ټوله قبایلي سیمه کې نت کار نه کوي، د هغې نه د وزیر صاحب سره جواب و، نه د هغې د حکومت څه لایحه عمل څه متبادل طریقه رایستې ده چې چا سره اکسس نشته، نو هغه خلک به بیا څه کوي، څنګه سبق دغه حکومت دا وایي چې موږ به قبایلي سیمې له د هغوی حق ورکوو، حق هر څه یو سیټ ته کې هلته اوسه پورې د انضمام نه پس هم تقریبا کال نه بره وشو، د دوی خو امپیګان ناست دي، تقریبا 2 کاله د زیات د انضمام وشو، اوس دلته انټرنیټ نشته دی او د هغې ځای ماشومان مجبوراً راځي ښار ته، پېښور ته یا ډیغي خان ته یا بنو ته چې کوم نږدې ښار دی چې هلته لاړ شي، هلته نیټ استعمال کړي او کم از کم ځان د خپل متعلقه یونیورسټۍ نه خبر کړي چې خوا روان څه دي، او دا مثلا صرف دې خوا نه ده، پوره ملک کې ده، چې دا کسان چې کوم زمونږ د خیبر نه دي، د باجوړ نه دي، مومن نه دي یا پوره ګلګت بلتستان نه دي، هغوی پوره ملک کې په کوټه باندې هم سبق کوي او په اوپن میټ هم سبق کوي لګیا دي، او چې غار څه بندېږي نو چېرته به ځي. عرفان صاحب بله خبره دا ده چې مونږ کله هم د آنلاین کلاسونو خبره کوو، هغه صرف او صرف هایر سیکنډري او د کالج خبره یونیورسټۍ خبره کیږي، چې کوم دا ماشومان دي د خو سوچ نه کوي. کال 2018 کې یو ډیټا مخې ته راغلی وه، همدغه پېښور کې هغه ډیټا پیش کړی شوی وه چې د فیډرل چې کوم ایجوکیشن ډیویژن دی دا ډیټا وه چې کله مونږ وکتل په 10 کالو کې، کال 2008 نه کال 2013 پورې 10 کالو کې چې کوم ماشوم هغه وخت کې په پرایمری کې داخل شوی و، په کلاس 1 کې هغه میټرک کې رارسېده او که نه ټولو نه زیاته هایسټ ډراپ آوټ ریشیو د خیبر پښتونخوا وه، 75% نه زیات ماشومان مینس کې غیب وو، هغوی تعلیم پوره نه که، نو دقه ماشومان دقه یاره ده چې دا ماشومان اوس بلکل نیګلیکټ کوی لګیا چې پرایمری کې یا میډل کې هلته ډو آنلاین سسټم برابریږي نه، بل خوا چې کوم دغه ماشومان چې کوم بلکل یو د غریب کور نه دي، آیا هغه دا افورډ کولی شي چې په کور کې یو وخت کې 15 او 6 لیپټاپ پرتی، موبایل فون پرتی وي، دومره کور زما دغه پېښور کور کې دننه خو دا ممکنه نه ده چې د 6 ماشومان بېل بېله کمره کې کېنومه چې د یو ماشوم 3 غنټې آنلاین کلاس دلته بل نه ځي، نو لکه سیسټم چې دی هغه صرف پټ سترګې دي چې موږ د نن ورځ تېره کړو، خو پلان هېڅ قسمه نه حکومت تیار کړی دی او نه هغوی چا نه پلان غواړي چې کوم دی وخت کې تعلیمي ماهرین دي، د صحت ماهرین دي یا څومره هم سایکالوجست دي، هغوی ځان سره کېنوی چې تاسو راله پلان راکړئ، موږ په دې نه پوهېږو، تاسو پلان راکړئ، موږ به د هغې مطابق کار وکړو. نه فهیم صاحب داسې نه، دلته تاسو سره لږ اختلاف ظاهر کړو. که فرض کړه دغه ټول کارونه بیا هغه خلک رالي او هغوی ټول هغه وکړي، نو هغه خو وایي چې اخلاق خو موږ یو، هر څه باندې خو موږ پوهېږو. دا کارونه د کووډ اولنی لهر چې راغلی او د اولنۍ چې کومې 2-3 میاشتې په هغې کې ضایع شوې، په هغه ټایم کې دا پلانینګ کول پکار و، او چې بار بار NCOC وفاقي سطح باندې نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر دا خبرې کوي. نن صوبایي وزیر صاحب هم د هغې حواله ورکړله، ذکر وشو چې د هغې د فیصلو په رڼا کې موږ دا فیصله کوو. نو چې تاسو ته دومره پته وه، ستاسو طبي ماهرینو یا تاسو وایئ ټیکنیکل ایکسپرټس به دا خبره کوله چې دویم لهر په نومبر کې ډېر پیک ته رسي، او تاسو دا هم پته وه چې دا هغه صورتحال ته موږ ګوره څو کوم چې موږ په جون کې وو، جون 2020 کې. نو که فرض که موږ سکولونه بنده وو، نو آیا دا 3 میاشتې تاسو ضایع ولې پرېښودې؟ آیا په دې 2 میاشتو کې تاسو د هغې دپاره ولې څه پلانینګ ونه کړو؟ آیا په هغې کې تاسو د ټولو څیزونو جایزه واخیستله؟ په خیبر پښتونخوا کې که موږ ذکر کوو لرې نه ځو، دلته خو اوس هم هغه شانتې سکولونه دي چې هغه خو بهر په کولاو میدان کې خلک سبق وایي، د هغې دپاره خو تاسو کمره نه جوړه کړې، تاسو د آنلاین کلاس خبره کوئ، چت نشته دی، چاردیواري نشته. بهرحال حکومت منصوبه بندي پېښور دغه پرتو سیمو کې شته، لکه لرې نه دغه بډه بیر پشتخر ته وګورئ، خو چې زیات کم خلک زیات کم سټوډنټس په دې کې سفر کیږي، د کلاس 10 تاسو ته موي یا د سیکنډ ایئر وي، هغه خلک چې هغه بیا بل یو طرف ته پروموټ کیږي، نو د هغې دپاره حکومت څه لا عمل دی هم په دغې باندې به ګزاره کوي که نه؟ د هغې دپاره ځکه هغې وایي چې موږ به مانیټرینګ کوو، جایزه به اخلو، الله دې خیر کړي چې جایزې نه بعد فیصله وي، وله شانته ما اخلو. پروګرام کې بیا آخر کله فهیم صاحب خیبر پښتونخوا کې یو محکمه ده او د هغې نوم دی محکمه بحالي و آبادکاري، ریلیف اینڈ ریهیبلیټیشن. هغې کې یو افیسر دی، د هغه نوم دی فرحت الله خان مروت صاحب، د PMS ګروپ نه د هغه تعلق دی او د هغه ګریډ دی 19 او په دغه ډپارټمنټ کې هغه و ایډیشنل سیکرټري، او هغه دلته اپوینټ شوی په 14 اکتوبر 2023
څومره وخت شو؟ تقریبا یو میاشت او تقریبا 9 ورځې. د هغه نن یو خط مخې ته راغلی دی ځکه چې پرونه بل ورځ د هغه تبادله وکړلی شوله او په هغه خط کې هغه سره تحفظاتو اظهار کړی دی. خط خو ډېر زیات طویل دی، اوږد دی، چې کوم هغه چیف سیکرټري خیبر پښتونخوا ډاکټر کاظم نیاز صاحب ته لیکلی دی او دغه خط که په سکرین باندې به چلیږي هم چې هغه خط کې هغه څومره خبرې کړي دي، خو که موږ د هغې یو څو غټې خبرې راواخلو نو هغه دغه خپله تبادله په هغې باندې تحفظاتو اظهار کړی دی چې تاسو 40 ورځې یا 15 ورځې مخکې زه په یو محکمه کې ولګولم، تاسو هلته ولېږلم او د وخت نه مخکې تاسو زما تبادله بیا وکړله، خو په دغه تبادلې دوباره تبادلو کولو باندې چې کوم هغه د معدنیاتو په محکمه کې اوس هلته ایډیشنل سیکرټري لګولی شوی دی، هغه د چیف سیکرټري نه دا مطالبه کړې چې یو خو تاسو زما دغه اډر کینسل کړئ، دویم چې زما دا تبادله په څه بنیاد په څه وجوهات شوې ده دا تاسو انویسټیګیټ کړئ، دې لپاره یو کمیټي تاسو جوړه کړئ او دا معامله انویسټیګیټ کړئ، چونکې هغه سره لاندې لوبه پکې در نشته. هغې کې معامله دا دی چې هغوی ویلي چې ایډیشنل سیکرټري ریلیف اینډ ریهیبلیټیشن دغه د لاندې بیا 2-3 ذیلی ادارې دي، په هغې کې یو پی ډي ایم ای ده، په هغې کې سیول ډیفینس دی او یو په هغې کې ریسکیو 1122 ده. بهرحال خو دغه ویل کېږي چې په دغه کې سیاسي اثر رسوخ استعمال شوی دی او د هغه تبادله شوې ده. 3 ډایرکټریټس دي، 3 لاندې ډپارټمنټس دي د دغې، پته نه لګي چې په کوم ډپارټمنټ کې به ډېره زیاته مسله وي، چاته به دغه ایډیشنل سیکرټري صاحب چې دی نو هغه ته به پته نشته د چا نه به دومره تکلیف و چې هغه په یو میاشت کې دننه یا 15 ورځو کې دننه تبادله وشوه. بهرحال خو هغه د خپله تبادله چې کوم سروس رولز دي، قواعد ضوابط دي، د هغې هم خلاف ورزي ګرځولې ده او هغه دا هم ویلي دي چې په دغه شانتې یو سینیر پوسټ باندې څوک تاسو بدل کوي نو د هغې سره د هغه استحقاق هم مجروح کیږي او دا څه ښه ساین نه دی چې تاسو داسې په بېعزتۍ سره خلک ټرانسفر کوئ. سوال دا دی بس آئی تا ښه افسر پکار دلته ولېږه دا میټر به انویسټیګیټ شي چې کوم هغه مطالبه کړي؟ نه بالکل نه، دا خو ممکنه نه ده. بهرحال عرفان صاحب چې کم ولې نشي کېدی دې نه مخکې چې کومې دومره غټې سټې لاړې د هغوی ته تپوس وکړو چې هغه ګوره منسټران لاړل د هغوی یونیورسټي کې هغه وایي چې هغه کومې خبرې کوي یا هغه کومې خبرې کړي دي چې په کس کې غلا نشته، چې کس ټرانسپیرنټ طریقې سره سیستم چلول غواړي او هغه په خپل ځان احتساب ته پیش کوي او هغه وایي چې تاسو د دې دا انویسټیګیټ کړئ چې کوم ځای کې ما کې غلطي ده، کوم ځای کې په دې کې نور خلک استعمال شوي دي، تاسو هغه وکړئ. هلته نه برابري زما پوره یقین ده وبشي کمیټي به جوړه شي، کمیټي به جوړه شي، ریپورټ څنګه راځي د هغې زه تاسو ته ګارنټي کمیټي به جوړه شي او کمیټي به جوړه شي او کمیټیانې هر یو معامله کې جوړې شوي دي. خیبر پښتونخوا کې هم دا یو ډېر ښه تاریخ دی زموږ چې کمیټیانې موږ جوړې کړو او دومره کمیټیانې چې بس د ریپورټس بیا پته نه لګي. بهرحال عرفان صاحب دې باندې ډېر زیات تحفظات او اظهار دی نه مخکې افسرانو کړی دی په یو څوکۍ باندې د تیرو 2 کالو کې دا 2 کال کې خو څه بد حل روان دی چې شپږ سیکرټریان بدل شوي دي، بالکل د یو ډپارټمنټ ایډیشنل سیکرټریز بدل شوي دي، داسې غټې محکمې شته چې د هغوی ډي جي نشته دی، اضافي چارجونه باندې روان دي، ډایرکټریټس کې دننه کم حل روان دی، جونیر افسران چې کوم دي هغه په سینیر په عہده باندې ناست دي، کم ځای کې ډیزرونګ افسر دي، تاسو هغه په کور کې کېنولی دی چې ته مه راځه، ته آرام وکړه، موږ ته ستا ضرورت نشته دی. او په بل ځای کې یو کس سره 3 عہدې دي، هغه 3 عہدو مراعات هم اخلي، هغه 3 هغه ټایم څنګه ورکوي، دا د هغه کمال دی چې هغه بیا یو وخت کې 3 محکمې هم چلوي او 3 انتهایی بهترین روانې دي او موږ هغې نه خوشحاله هم یو. زه نه یم پوه چې څنګه دا کس محکمې 3 ضرور چلوي خو هغه سره 3 محکمو ګاډي نه 3 محکمو هغه پټرول نه استعمالوي، په خزانې باندې بالکل هغه بوج نه دی غورځولی، لکه فایلونه چې هغه څنګه چلوي که نه هغه ډېر بهترین طریقې سره هغه کار کوي، ته پایې لګېدلي داسې فایلونه رواني، بهرحال کار بهترین کوي. خو خبره دار عرفان صاحب چې تاسو کله تاسو په خپله ذکر کړی په دې پروګرام کې ډېر ځل چې موږ سره ډېر د شمار داسې افسران دي چې هغه په کار هم پوهېږي او هغه په کار اغستو هم پوهېږي او کله موږ ته چې نور نوي داسې کسان مخې ته راځي لکه څنګه مراد صاحب هم وویل چې زه په خپله تیار یم، تاسو راشئ انویسټیګیټ کړئ دا میټر
نو لکه هغه اغلا نشته نو تاسو ولې د هغه کس دا مورال ډاون کوي لګي ته ولې هغه کس دا وې چې زموږ سیستم خو کرپټ دی او که ته کرپټ نه ته موږ سره نه روانېږي نو ستا ځای موږ سره نشته دی 19 ګریډ افسر دی عرفان صاحب د خپل ټول ژوند دغه صوبایي کیډر له ورکړی دی د صوبې له ورکړی دی د خپله ځواني د صوبې دپاره خورې کړي او نن دې حد ته موږ هغه راوسته چې هغه یو ډپارټمنټ کې څلوېښت ورځې هم ډیوټي نه کوي ولې چې هغه زمونږ د خوښې کار نه کوي یا زمونږ مقصد نه پوره کوي که خدای مکه داسې خبره مخې ته راځي چې افسر پخپله کرپټ دی نو بیا سرکار لم پکار ده چې یو کس که دې کس کې مسله وي نو بیا دې بیا ولې لېږه ماینز اینډ منرلز ته هلته ولې لېږه چیف سیکرټري صاحب نه علاوه دا لیټر چې دی نو دا سی سی شوی دی یا دا لیږلی شوی دی د یو کاپي لیږلی شوی ده سیکرټري اسټابلیشمنټ ته او د یو کاپي لیږلی شوی ده پرنسپل سیکرټري ټو سی ایم ده نو که د وزیر اعلی صاحب په نوټس کې دغه لیټر مخې ته راغی هغې ته خو نه دي ویلی او اچھا پرنسپل سیکرټري به وګوري بس کې به دي ان کیس که هغه راغی اوس سوشل میډیا باندې شیر شو یا موږ سره شیر شو نو یقینا چې سی ایم صاحب ته به دا لیټر رسېدلی ان کیس که د دغه معاملې دا انویسټیګیټ کېږي ان کیس کې کېږي چې کوم اعلی حکام دي هغوی ته آلریډي دا لیټر رسېدلی دی ان کیس که په دې معامله کې دغه خلک نه انوالو لکه آلموسټ چې کوم پوسټنګ ټرانسفرز کېږي نو څوک کوي چیف سیکرټري صاحب کوي هغه د چا په اپروول باندې کوي هغه ته به کوم ځای نه راغلي او بیا اپروول هغه اتارټي څوک ده ما هرګز دا تعلق نه لري چې پرنسپل کس پیژندل چې چا کړو هغه ته کاپي لګل پرنسپل سیکرټري صاحب یا سی ایم صاحب یا چیف سیکرټري صاحب په بل خبردار عرفان صاحب دې کې دنا ټول پاور چلیږي او اطلاعات دا هم دي چې د یو ډېرې مضبوطې محکمې سیکرټري صاحب چې کوم اوسو قتل خبلا شي پوسټینګ ټرانسفر وشو ناغه خپل د محکمې کسانو ته وې چې چارج م پرېږدی او زه بر راست خبره کوم چې مونږه ستاسو دا ټرانسفر چې دا ایثار کو هغه ډپارټمنټ سیکرټري صاحب دا هدایت کړي چې زمونږه دې وخت کې کووډ کې زمونږه ضرورت دی چې تاسو مونږ سره یې تاسو زمونږه مټې او دا ملازمین که مونږ لاړل نو ډپارټمنټ بیا سروایو نه کړي په دغې صورتحال کې مونږ دا ملازمین نشو پرېښودی نو که ټول ډپارټمنټس ملازمین ټرانسفر کېږي او هغه یو ملازمین بیا واپس کېږي چې ته ټرانسفر نه شوې ته ایثار شه نو بیا به دا هم لږ فرق کي تفریق به وي په دغه ډپارټمنټس کې او هغه د بلو وایټ خبره ده چې کوم ماته نږدې دی خیر دی کوم د کمشنر لیولز دي یا د کوم سیکرټري لیولز دي یا اډیشنل سیکرټریز دي یا ډیپټي کمشنرز دي نو چې کله لیسټونه آلموسټ آلریډي هر وخت تیار پراته دي هر وخت تیار او کوم کسان چې کله ټرانسفر کېږي نو هغه 50% وي څه کسان پکې د انتظامی خلکو وي څه پکې د سیاسي خلکو وي خواهشات مطابق باندې پوسټینګ ټرانسفر کېږي ځکه خو ګورننس سیستم چې دی نو هغه په صوبه کې اوسه پورې بهترین روان دی بهترین روان دی تاسو په نظر کې بهترین روان دی زما په نظر نو دغه مشران وایي چې مونږه کرونا له شکست ورکړه ټوله دنیا د خیبر پختونخوا معترف ته پاکستان که خبره کوي نو د خیبر پختونخوا کوي نو ځکه بهترین روان دی ځکه خو خلک وایي لګی چې دغه افسران دي چې یو وخت کې درې محکمې سنبالې کړي او بیا هم کار روان دی نو هغه بهترین روان دی په ټویټر او په فیسبوک باندې ولا شانته تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او یو ځل بیا ټول ملک رو لاک ډاون طرف ته روان دی تعلیمي ادارې بندې شوې په 2 ورځو کې صرف په پېښور کې د 1.5 نه زیات دکانونه بند شو کاروبارونه بندیږي لګیا دي او چې دغه کاروبارونه بندیږي نو چې کومه زمونږه امیر طبقه ده پیسې والا طبقه ده سرمایدار دی هغه ته خو نقصان کیږي خو هغه سره څه نه څه پیسې بچ پرتې وي او ټول نه زیات نقصان چې دی دغه دیاړیدار مزدور ته کیږي کم چې هلته کار کوي یا هغه خلک کم چې صرف د میاشتې یو تنخوا ته ولاړي یا موږ وکتل چې دغه پرایویټ سکولز کې څومره ټیچران ناست دي په 12,000 په 15,000 باندې کار کوي او دغه لاک ډاون کې هغوی کور ته ولېږلی شو هغوی دوباره اپاینټمنټ وشو او اوس بیا خبره لاک ډاون ته روانه ده نو دغه غربت چې دی کم غربت دپاره مونږ خپل احساس پروګرام شروع کړو چې دا غربت ختم شي او مونږ تقریبا 140 ارب روپۍ کې خو دی چې دا غربت کنټرول کو هغه ورځ تر ورځه نور هم سیوا کیږي عرفان صاحب دغه چیلنج به نور هم خطرناک کیږي نور به هم زیاتیږي که دغه کورونا د وجه نه لاک ډاون نور هم ایکسټنډ شو فهم صاحب ما یو رپورټ کتلو او دغه رپورټ چې دی نو دا د یو ان اقوام متحده هغه یو تیار کړی دی او هغه امپیکټ اسسمنټ په نوم باندې چې کوم دغه رپورټ دغه سټډي شوې ده پاکستان کې د کرونا وایرس حوالې سره د هغې نه بعد بیا کوم نقصان رسېدلی دی یا دې وخت کې زموږ څه صورت حال دی
ما چې کله په هغه ریپورټ باندې لږ غور وکړو نو هغې کې ډېر زیات خبرې ډېر زیات په گهرایۍ سره د هغې سټډي شوې ده، د هغې جایزه اخیستلی شوې ده. خو افسوس په دې خبره باندې راغی چې آلموسټ زمونږ په پاکستان کې زمونږ په وفاقي سطح باندې زمونږ په صوبایي سطح باندې مختلف وزارتونه، ادارې، محکمې موجود دي، خو د دوی نه موږ دا کار کله وانه غوښتو. بالکل موږ کله سټډي کوو، موږ کله سروې کوو، نو موږ ته د اقوام متحده دغه ادارو ضرورت پیښ شي. نو که آیا موږ خپل سټډي، خپل سروې، نور څیزونه دا په دغه ادارو باندې کوو، نو په دغه خپلې ادارې محکمې چې موږ جوړ کړي په هغې کې ناس خلک په هغې باندې موږ کروڑونو روپو د کال بجټ خرچ کوو، نو هغه څه دپاره ناست دي. آیا او یا کاله بعد هم موږ کیپبلیټي دومره نه ده، آیا موږ دغه حد ته نه یو رسېدلي چې موږ په خپل طریقو سره دا سروې کنډکټ موږ یونیورسټیز نه کوي. بهرحال سره بلا شي ادارې شته، یونیورسټیانو کې دننه ډپارټمنټس دي، د سوشل یونیورسټیانو کې تاسو چې کوم بیسک تعلیم دی یا بیسک هغه دی، تاسو خو پوره ریسرچ یې هلته ختم کړو، تاسو په ریسرچ باندې څومره پیسې خرچ کوئ او بیا موږ توقع تمه ساتو، بیا موږ وایو چې هایر ایجوکیشن کمیشن خپل بجټ چې دی نو هغه کټ کړی دی، په هغې باندې کټ لګولی دی او یونیورسټیز ته خپلې پیسې نه ورکوي. نو دغه ټول څیزونه ایچیسي ته بیا پیسې څوک ورکوي؟ سرکار ورکوي، حکومت ورکوي. آیا وفاقي حکومت څومره انټرسټ دی؟ وفاقي حکومت په تعلیم کې څومره انټرسټ ساتي یا لري؟ بهرحال خو افسوس ما ته په دغې خبرو خو چې خپلې ادارې شته او د هغې باوجود موږ سروې او سټډي په هغې باندې کوو. فهم صاحب د دغې چې کوم دوی دا سروې راغلی ده او هغې کومه ریشو رئیس دی ده، نو هغه د پبلک هیلث حوالې سره، زموږ د هیلث سیسټم حوالې سره هغه دا وایي چې په پاکستان کې دا وخت یو ډاکټر د 963 یعنی 963 خلکو دپاره یو ډاکټر دی که فرض کړه هغې شي د 963 خلکو دپاره. او بیا د هسپتالونو هغې ویلي دي چې یو پیشنټ دپاره، یو مریض دپاره 1608 خلکو دپاره هسپتال کې یو بیډ دی. د میډیکل سټاف کمې هغوی تخمینه اسټیمیټډ را دغه کړي دي چې هغه تقریبا 2 لکه ډاکټرز دي چې کوم ټرینډ ډاکټرز دي د کمې دي. او زه به دې یو مثال تاسو ته د لیډینګ هسپتال د هغه ډاکټر فیمیل ډاکټر د ورکم چې چا کوم ریزاین ورکړو په کووډ کې چې کوم د هغه فیلډ ایکسپرټ و، نور موږ سره هم نه په خیبر پښتونخوا کې 1.4 میلیون لکه 14 لاک نرسز هغه چې موږ سره د دې کمې دی. 14 پورا پاکستان کې 14 لاک نرسز کمې دی اوس هم چې کوم دوی د فهیم صاحب د ریل جی ډي پی خبره کړې ده، ګراس ډومestic پروډکټ، نو هغه وایي چې دا موږ 3% پورې دا موږ کمې دی شي، دا په دې کې کمې راتلی شي. د ماشومانو د سکول نه د بهر چې د هغوی کوم ذکر کړی دی، نو دا وخت کې 4 کروڑه 10 لکه ماشومان داسې دي په پاکستان کې چې هغه د سکول نه بهر دي. 17 میلیون 1 کروڑ 70 لاک ماشومان دا دي چې د 15 کالو نه کم هغه د روټین ویکسینیشن نه محروم دي، هغوی ته د روټین دا ویکسین چې دا نه دغه کېږي. 40 میلیون 4 کروڑ هغه چې د دوی د فوډ سیکیورټي مسله ده. او په دغه دوران کې چې د کورونا اولنې لهر تیر شوی دی او اوس د حالات روان دي، په دې کې 2.54 میلیون یعنی تاسو ویلی چې تقریبا 15 لکه 2.5 او 15 لکه په هغې کې نور اضافه شوې ده چې د هغوی د فوډ سیکیورټي هغوی ته د خوراک نه میلاویږي. پاورټي لاین یا غربت چې کوم دی نو هغه زمونږ آلموسٹ 40% هو د هغې نه اوس هم زیات شوی دی، هغه ډېر په تیزۍ سره بره روان دی. زموږ خو نن ډېر تعریفونه کېدل پوره دنیا کې چې دوی پاکستان ډېر ښه بهترین طریقې سره کرونا کنټرول کړې ده، او عمران خان صاحب هم تقریر وکړ چې پوره دنیا کې ټولو نه کم نقصان زموږ شوی. تاسو وایئ چې 40% ته غربت لاړ، غربت ولې زیات شوی دی؟ دا بیروني ادارې نه دي، دا پاکستان بدنامه. او بیا چې کوم پاکستان کې د کرپشن 3 درجې موږ ترقي کړې ده، لکه په کرپشن پاکستان کې نور هم سیوا شوی دی، د 117 درجو نه موږ رسېدلي یو 120 ته موږ ترقي کړې، یعنې پاکستان کې کرپشن زیات شوی دی. او دغه موږ نه وایو، دا ټرانسپیرنسي انټرنیشنل رپورټ وایي په کوم باندې چې حکومت په خپله باندې ډېر زیات پورې ټیکو، هغې نه پسه ټیک نه دی. 2018 پورې د هغې چې کوم رپورټس راغلي هغه بالکل ټیکو، د هغې نه بعد چې کوم رپورټس راغلي دي تاسو یې نه منئ، حکومت هم نه مني، هغه د حکومت خلاف دي، هغه یو خاص مافیا ده، حکومت بدنامول غواړي بس. بهرحال خو دغه تاسو ته ما وویل فهیم صاحب چې کوم دغه رپورټس دي او هغې کوم ډیټا کلیکټ کړې ده یا کوم هغې صورتحال واضحه کړی دی هغه دي. د دې هر څه باوجود چې دغه سټډي هغوی کړې ده، د ریکمنډیشنز هغوی ورکړي دي، آیا زموږ سیسټم دا شیزونه ابزارب کولی شي؟ آیا موږ کې دومره اهلیت شته چې دغه ټول شیزونو ته دا وکړو؟ یقینا چې دا د یو ورځ یا د 2 ورځو یا د یو کال نیم کار به هم نه وي، خو په یو کال نیم کې موږ مخ په وړاندې تلو په ځای څومره وروسته تللي یو؟
ډیټا خبره کوي لګیا کنه دا کی دی شي ګراوند ریالټي سره نږدې دا او دا هغه اداره ده دینه زیات بد حالات او دا هغه اداره ده فهم صاحب دا سټډي هغه ادارې کړې ده او د حکومت په وینا کړې ده چې چا په دغه دوران کې د کووډ اولنی لهر دوران کې په پلانینګ کمیشن کې باقاعده دوی ته یو سیل جوړ کو او بیا دوی دا ټوله ډیټا کړي دا نه دوی به سیل نه کار کړی وي بالکل دوی سره زمونږ د یونیورسيټانو ماشومانو کار کړی دی دوی هغه باریستي دي او وی فیلډ ته تللی دي خو دا مونږ په خپله ولې نه کوو خبره دغه په صوبه کې مونږ سره دې وخت کې یو کم دیش سرکاري یونیورسيټیانې دي 29 یونیورسيټیانې دي که په هر ډسټرکټ په سر هم یو لګی نو 35 ډسټرکټ دي مونږ سره ولې دغه ماشومان هلته نه ځي د ګومل یونیورسيټۍ ماشومان د بنو یونیورسيټۍ ماشومان د کرک یونیورسيټۍ د هزاره یونیورسيټۍ د مردان یونیورسيټۍ د ملکنډ د سوات د پیښور د زرعي یونیورسيټي دوی ولې بهر ته نوځي چې دې کمرې نه مونږ لږ بهر راوځو او دغه د ګراوند سروې وکړو ګراوند ریالټیز وګورو چې آخر دغه روان څه دي تاسو ملک حوالې سره د بار نه کسان راځي هغه ډیټا درکې لګیا دي او همدغه وجه دا چې مونږ دونه وروستو یو چې دغه ماشومان صرف کاپي پیسټ کوي او بیا هغې نه پس پرویز هود بای مجبورن کالم ولیکي چې نو مور پی ایچ ډیز زمونږ دا کاپي پیسټ پی ایچ ډي نه دي پکار اجازت راکې الله پامان